الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على صفوة رسوله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. محترم ومكرم غیرتمند مسلمانان، اوس معلومه ده چې موږ داسې د وبایي حالاتو نه تېرېږو، یوازې موږ نه بلکې ټول انسانیت د دې وبایي حالاتو نه تېرېږي. بنیادي خبره خو دا ده چې یو سوال ذهن کې راځي، یاره دا خبره شروع څنګه شوه؟ تاریخ ګواه دی چې کله هم انسان الله سره خپله فاصله سیوا کړې ده او الله تعالی سره خپل تعلق او ربط کمزوری کړی دی، نو الله تبارک وتعالی دې له یو وارننګ او یو تنبیه ضرور ورکړي. که دې په هغې سم شوي دي، د الله تعالی عذاب رسته شوی دی. که انسان بیا هم طغیاني او سرکشي او سرتابي کړی دی، نو بیا به الله تعالی د خپل عذاب خوړه چې ده نه راچولې. موږ وګورو نو دا زموږ د اعمالو رد اعمال دی. څنګه چې موږ فزیکس کې وایو د هر عمل یو رد عمل دی. تاسو ته معلومه ده څو ورځې مخکې یو مظاهره زموږ د دې ملک خدادا د پاکستان څه تورسرو یو مظاهره کړې وه چې دا زموږ جسم دی او زموږ مرضی دی. کم از کم د هغې خبرې جواب الله تعالی د وبا په شکل کې موږ له راکړه. نه ستا جسم دی او نه ستا خوښه چلېدی شي. زه مرض راولم، زه ته د ځان مرض لرې، زه تا له صحت در کوم، ته ځان نه جوړه کولی نه شي. مرض صحت دا د الله تعالی تصرف او د الله په اختیار. الله ارشاد فرمایي سورة یونس کې په حیثیت مسلمان زموږ په دې باندې ایمان او عقیده ده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. کچره الله تعالی در رسۍ تا ته یو تکلیف یو ضرر لرې کوونکی د دی سوا د الله نه بل هېڅوک نشته. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. که الله اراده ولري چې تا ته څه رحمت در ورسوي، څه مهرباني در ورسوي، د الله فضل او مهرباني څوک ایسارولی هم نه شي. دغه رنګې زموږ دا ټول چې څومره داسې روایات دي، آیات دي، احادیث دي، زموږ په ټول ایمان دی چې که انسان باندې مرګ راځي، که ژوند راځي، که غم راځي، که خوشحالي راځي، که صحت راځي او که بیماري راځي، قل کل من عند الله. دا ټول هر څه د الله د طرف نه دی. پاتې شوه دا خبره چې یاره انسان دې ولې دې حالاتو ته ورسېده او دې چې کوم دی نو به د دې حالاتو نه اوس راوځي څنګه؟ راوتل د دې په دې خبره باندې دی چې موږ الله تعالی ته رجوع وکړو. یونس علیه السلام د قوم په باره کې راځي چې 7 کاله ورته یونس علیه السلام دعوت ورکړه، د الله د عذاب نه ویرول، هغې ونه منله. حضرت یونس علیه نبینا علیه السلام ورته وفرمایل چې تاسو باندې 3 ورځو کې عذاب را روان. درېیمه شپه شوه او چې شپه نیمې له رسېده یونس علیه السلام د هغه نه لاړ او یو خطرناک تکه توره وریځ راغله او د هغې نه تور لوګي راووتل تر دې چې تر دوی د کوټو او تر کورونو پورې راورسېد. دوی ډېر زیات ویرېدل او ځنګل ته وتښتېدل او ځان سره یې ماشومان او تر دې چې ځناور یې وکړل. رجوع الله یې وکړه، توبې په سچه باندې ویسته، د الله تعالی عذاب د هغې نه اوچت شو. دومره د مایوسۍ خبره هم نه ده چې د حضرت یونس علیه السلام د قوم نه په رجوع باندې په توبې باندې الله خپل عذاب اوچتوي. اوسه ګرانه نه ده چې دا مسلمانان اخلاص په سچه باندې الله ته توبه وکړي. هېڅ وجه داسې نشته چې د الله تعالی د طرف نه دا یو ازمایش، یو ابتلا، یو مصیبت زموږ نه لرې شي. بله طریقه قرآن پاک او احادیث او د ائمهو د هدایاتو نه چې موږ ته معلومېږي. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې ما رأیت انفع للوباء من التسبیح، چې د وبا په صورت کې ما د الله د تسبیح نه علاوه بل یو شی فایدهمند نه دی معلوم.
درېیمه طریقه دا ده چې موږ الله تعالی نه خپله بخښنه وغواړو، یعنې د استغفار اهتمام وکړو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمایي: لو نزلت صاعقة من السماء ما اصابت مستغفر. وایي که د اسمان نه تندر هم راپرېوت خو چې یو سړی استغفار وایي نو دته څه نه. بله طریقه دا ده چې موږ د رسول پاک صلی الله علیه وسلم پوره اتباع وکړو. قرآن پاک کې الله ارشاد فرمایي چې الله دې عذاب تر هغې نه ورکوي چې تر کومې پکې تاسو یې. اوس علما فرمایي اوس رسول پاک صلی الله علیه وسلم زموږ منځ کې نشته، وایي هغه نشته خو د هغې د سنتو تابعداري شته. چې د هغې د سنتو تابعداري وي د الله عذاب بني، او چې د هغې د سنتو خلاف ورزي شروع شي بیا داسې قسم ازمایښونه ابتلاګانې انتظار کوي. بله خبره دا ده چې موږ د دې نه ځان څنګه بچو. د دې دوه طریقې دي. یو د دې روحاني طریقه ده، وجه هم دا ده چې موږ باندې دا څیز راغی ځکه الله ارشاد فرمایي: ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا. چې زما نه تخته، زما د یاد نه اعراض کوي، د دې نه ډډه کوي، د دې نه په سایډ تېرېږي، نو بس بیا ستاسو لپاره یو تم ژوند دی. د دې ژوند به ستومانه شي. موږ د الله نه لرې شوي یو، موږ ځان له فاصله سیوا کړی ده. فاصله کمول پکار ده، او د میټریالیزم د طرف نه سپیریچولیزم طرف ته، روحانیت طرف ته، الله طرف ته راتلل پکار دي، او په اخلاص باندې الله ته رجوع کول پکار دي. نو دا حالت به لرې کېږي. او د کوم وظایف چې موږ ته معلومیږي خپلو حافظو او اکابرو نه، قرآن او سنت نه، دغه یو وظیفه پکار ده: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا چې وپېرې سهار ویلی شي، وپېرې ماښام ویلی شي. یا بله طریقه چې زموږ د ډاګۍ د بابایي صاحب سره دا کلمات هم یو ځای کړو: بسم الله شافي، بسم الله کافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. چې د هر مانځه نه بعد دا درې پېرې ویلی شي. بل معمول دا هم کېدی شي چې سړی 3 پېرې سورې فاتحه وایي، 3 پېرې سورې اخلاص وایي، او 313 پېرې حسبنا الله ونعم الوکیل. څنګه چې حضرت مفتي اعظم مفتي تقي عثماني صاحب د یو خوب په وجه باندې دغه معمول خلکو ته ښودلی. یو مسنون دعا دا هم راغلی ده: اللهم اني اعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الاسقام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دارنګه تسبیح په طور باندې دا هم ویل کېدی شي: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. او بیا د ټولو نه اسانه تسبیح دا هم کېدی شي: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دغه وظایف دي، دغه معمولات دي، دا انتهایي مجرد دي. او چې به یو څیز یو پېر تجربه وشي، هغې بیا څوک تجربې نه کوي، بلکې هغې یقین او اعتماد پکار دي. بل د دې چې کوم تدابیر دي زموږ د ډاکټرانو لپاره، چېرې لاسونه وینځئ او خوله ډېره کنګاله ده او پوزه کې اوبه اچوئ او مخ بیا وینځئ، یقینا دا هغه خبرې دي کوم چې زموږ رسول پاک صلی الله علیه وسلم د وضو په شکل کې موږ ته فرمایلی دي. او زه دا وایم چې ساینس نن بیا یو ځل د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په دروازه باندې ګوته په خوله سوالي او حیران ولاړ کیسې ویډیو دې سره که د صابون استعمال وشي بلکل شریعت د دې اجازت ورکوي. پاتې شوه دا خبره چې یاره لاس ته میلاو نه شي، نو موږ دا وایو مصافحه او معانقه، چې غاړه میلاول دي یا لاسونه میلاول دي. شریعت په دې کلا او لمن کې دا ګنجایش شته چې مصافحه یا معانقه، غاړه میلاول یا لاسونه میلاول، څه فرض عین واجب نه دي. او د دې په ځای باندې په داسې قسم حالاتو کې که صرف لفظي سلام باندې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته په دې باندې اکتفا وشي، نو علما د دې اجازت ورکوي. احتیاط په طور باندې نبي اسلام تر دې پورې فرمایلی دي چې د جذام د مریض نه یو نیزه فاصله ساتئ. دا هم راغلي دي چې کوم ځای وبا راشي، حدیث نه د دغې کلي خلکو له پکار دي چې بهر ووځي،
او د نورو علاقو خلکو له پکار دی چې دغه کلي ته رانشي. صفایي نصف ایمان دا هم کیدای شي ښه خبره ده که چېرې قالین او د کارپېټ په ځای باندې په مساجدو کې په پلو فرش باندې لمونځونه وکړی شي نو دا هم ګنجایش ده. دا هم کیدای شي چې بنده فرایض صرف په جومات کې پورې اهتمام وشي او سنن دا په کورونو کې ادا شي. نبي اسلام دا فرمایي چې تاسو د خپلو کورونو مقبرې مه جوړوئ. نو که څه نسو لمونځونه کور کېږي نوافل سنن او فرایض صرف په جومات کې ادا شي خو دا نشي کېدی چې پوره جومات ته د طالب باندې شي نه د اذان وشي نه د اقامت وشي نه د لمونځ وشي نه د جمعه وشي نه د اختر لمونځ وشي دا نشي کېدی. ځکه چې داسې یو واقعه هم راغلې ده. محمد بن عبدالرحمن القرشي رحمه الله لیکلي دي چې په اومه هجرۍ کې په مصر کې یو وبا راغلی. موږ به په کورونو کې ناست وو، د کورونو نه به جنازې وتې، خلک به بهر نه راوتو، بیا به هم چې کوم دی خلک مړه کېدل. بس موږ به موږ بچکي ګناه خو راځئ چې د الله نه کور ته ورشو که دلته مړ شو. موږ راوړو جوماتونو ته او ځان سره ماشومان هم بول او زنانه هم بول. الله تعالی موږ د هغې مصیبت نه بچ کړو. او دا راغلي هم داسې په روایات کې کله به داسې یو شدید امر راغلی پیغمبر پاک سرور کونین رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی به مونځ ته چې کوم دی تلوار کول د مونځ اهتمام بالخصوص کول. دومره وشوه. تاسو زه یو خبره دا کوم چې دې وایرس موږ له یو فایده هم راغله. تاسو وایئ چې د وایرس خو ټول نقصان دی. د دې اخر فایده څه ده؟ د دې فایده هغه احساس دی چې موږ لرو. هغه احساس دا دی چې ګوره لاس مې راوړو چې ساتنه صورت مې نعمت د جمع من صورت مې نعمت دا خانقاه او مسجد او مدرسې ته تلل او مسلمانانو یو بل سره معاشرتي زندګي او د پلو فضا کې ساه اخیستل دا څومره لوی لوی نعمتونه د یو بل سره شریک اوسېدل څومره لوی نعمت و او موږ د دغې نعمتونو قدر نه وکړو. الله موږ له دا احساس د دې وبا په شکل کې راکړو. زما یو نعمت د ایمان ما بكم من نعمة چې کوم نعمت دی د الله تعالی وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم او تا ته چې کوم مصیبت دررسي دا ستاسو د عمل زه یو ځل بیا دا خبره کوم چې په دې حالاتو کې نو زموږ شریعت دا وایي چې الوقایة خیر من العلاج. ځان ساتل دا د علاج نه غوره دي. prevention is better than cure. ډاکټرانو مکه خبره کوي الاحتیاط نصف الحیات. احتیاط چې دی نه نیم ژوند دی. که موږ احتیاط کوو نو سبا به موږ د نورو هغه سختو مراحلو نه بچ شو. او اخري خبره درته بیا دا کوم چې هغه خلک چې د روحانیت نه ډېر لرې هغوی هم دا ومنله چې دا نظام ټول د بره نه روان دی او موږ له الله ته رجوع پکار ده. تر دې پورې زموږ چې کوم ځای کې دا مسله نن سبا ډېره زیاته اټلي کې د هغې وزیر اعظم پورې دا خبره وشوه. هغه وزیر اعظم دا خبره وکړه چې we have lost it. موږ وایي دا خبره بس دی، موږ په دې کې ماتې وخوړه، موږ په دې کې پړ راغلو. we have lost it. everything on earth putting into action. ځمکه چې موږ سره کوم وسایل هغه موږ ټول استعمال. we now seek mercy from the skies. رحم باندې اوسو. الله دې د ټول انسانیت بالخصوص د امت مسلمه او زموږ د تاسو ټول حافظ حفیظ او حامي ونسج. واخر دعوانا الحمد لله.